په دې آیات مبارکه کې د ذوالقرنین او ذوالقرنین باچا په باره کې تفصیل قرآن بیانوي. د تفسیر په کتابونو کې او په احادیثو کې په ده باندې ډېر لیکل شوي په دې باچا باندې. د ده نوم خپل نوم سکندر او د یونان یو ښار دی مقدونیه ورته ویل کېږي، د هغې اوسېدونکي او د جمهورو په نس باندې دا پیغمبر نو نیک سړی و پیغمبر نو تیر شو. ځکه چې د ابو داود شریف حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په خبره باندې فرمایي لا ادري ادي القرنین نبی کان ام لا. ما ته دا پته نشته چې ذوالقرنین پیغمبر و او که نه. نبی علیه السلام فرمایي د جمهورو مسلک دارې د ذوالقرنین چې کوم دی دا پیغمبر نو بلکې دا یو نیک او نیک انسان و مومن و مسلمان الله ورا بادشاہی ورکړې وه. دته دا ذوالقرنین ولې ویلې کېږي؟ قرن ویلې کېږي، قرن طرفونو ته او کنارو ته. دې ذوالقرنین بادشاه یو ځل باندې سفر وکړو نو د مغرب طرف ته لاړو، بلکل اخیري کنارې ته ورسېد. بل طرف ته بیا مشرق طرف ته چې کوم دی سفر شروع کړو نو مشرق اخیري کنارې ته ورسېد. نو دته ځکه ذوالقرنین ویلې کېږي، د دوو ښکورو والا، دوو سینګو والا، ځکه چې د دوو طرفونو ته دا سفر او دا مزل دی کړی دی. په پوره دنیا باندې د حکومت کړی صاحب. د بادشاہۍ په دوران کې بل په دنیا کې بادشاہ نو A to Z دنیا چې کوم وه د ده ماتحته وه. بل بادشاہ په هغه وخت کې خو دا د ابراهیم علیه السلام د دور سره نږدې تیر شوی او کتابونو دا هم لیکلي دي چې حضرت خضر علیه السلام د ده سره په بادشاهۍ کې وزیر اعظم د ده وزیر اعظم د یو ځلې د خپل رعایو د حال احوال او د پوښتنې دپاره عملي میدان ته ووتو، بالمشافه د خپلو رعایو سره ملاوېدو چې حال احوال معلوم کړم چې زما دا رعایه څنګه دي، څه تکلیف وي ورته چې هغه ترې لرې کړم. او دا د بادشاه ذمواري هم وي چې هغه د خپلو رعایو تپوس وکړي، د هغې د مال حال تپوس وکړي، د هغې د عزت دغسې که هغې ته څه تکلیف وي نو هغې ته دغه تکلیف لرې کړي. دا د بادشاه ذمواري وي د خلیفه. اگر که بادشاه یو ځای هر ځای ته خو نشي رسېدی بادشاه، نو بادشاه ځان له نایبین چې کوم دي دا مقرر کړي. لکه څنګه چې زمونږ پر خپل ملک کې وګورو د وزیر اعظم او د صدر دپاره نایب مقرر دی، تر ناظمه پورې چې کوم دی دا د حکومت کارندي دی او دا د هغې نایبین دي او د دې عوامو د پوښتنې دپاره او د هغې د مسلو د حل کولو دپاره د هغې د طرف نه مقرر شوي. نو دې ذوالقرنین اراده وکړه چې صاحب زه لاړ شم او د خپلو رعایو سره چې کوم دی دې سره میلو شم او تپوس دا وکړم. نو دې لاړه او د سفر سامان یې وتړه او روان شو. هغه ځای ته روان شو چې کوم ځای کې نور دا به ډوبېده، هغه ځای ته ورسېد او دا نور دا داسې ځای کې ډوبېده چې چقړې وې، خټې وې او داسې محسوسېده چې دا نور راغی په دې اوبو کې به داسې ډوب شو. حالان کې داسې نه ده. چا چې د سمندر سفر کړي دي که نه د دې اوبو سفر دې ته معلوم وي چې کله دا نور دا ډوبېږي یا دا نور راخېږي نو ته به وایې جوړ صاحبه به د دې اوبو نه داسې راووتو او په اوبو کې ډوب شو. حالان کې داسې نه ده، ځکه چې د نور چې کوم دی زمونږ د دې ځمکې نه په څو چنده باندې غټ دی، د دې ځمکې نه
او دا سمندر دا خو د دې اوبو یو حصه د دې ځمکې یو حصه ده نو دا دومره لوی نور به بیا څنګه په دې لږو شان اوبو کې ډوبي نو حقیقت کې داسې نه ده بلکې دا نور دا به داسې ځای کې ډوبېږي چې دا الله ته معلومه ده دا په اوبو کې نه ډوبېږي ځکه چې اوبه د هغې نه کمې دي ځمکه د هغې نه وړه ده چې نور خو ډېر لوی جسامت والا مخلوق دی د الله پاک او ځمکه دا ډېره وړه ده او بیا د اوبو خو د هغې نه زیاتې چې کوم دي دا لږې دي پر ځمکه باندې دا ځمکه ټوټل 100 حصې ده 100 پر 100 حصو کې 71 حصې د اوبه دي 71 حصې ځمکه دا په اوبو کې مشتمله ده دریابونه او سیندونه او سمندرونه وغیره دا پی دي دا 29% ځمکه دا اوچه ده په دې باندې دا ښارونه او دا کورونه او دا ځنګلونه او دا غرونه وغیره چې کوم دي دا 29% ځمکه باندې ده نور 71% ځمکه چې کوم ده دا د اوبو نه نو ذوالقرنین چې کوم دی ذوالقرنین باچا د لاړ سفر هلته وکړ د هغه خلکو سره ملو رامیلو شو او وی کتل چې صاحبه دلته څوک ظلم زیاتې خو نه کوي چې د هغه ظلم مونږه مخنیوي وکړو چې کوم ظالم دی د هغه لاس ونیسو د مظلوم سره چې کوم دی دا مونږه ودرو دغه سفر نه چې کله را واپس شو نو بیا بل سفر شروع کو چې کوم ځای نه د انور راخیږي مشرق طرف هغه طرف ته لاړم چې کله هلته لاړم نو هلته داسې خلک ولیدل چې هغه صیبه بلکل لغړ توغړ دي کتابونو لیکلي په وجود باندې د کپړې دا رقم نه لګي نه کورونه نه چتونه ایس سمنو د هغې زندګي داسې وه چې هغې به بلکل ښکاره میدان ته او اسمان ته زندګي تېرو ده کله به چې باران و ګرمي وه یخني وه نو بیا به دې غار ته ورننوتل ورنه دقسې به لکه د ځناورو شانتې زندګي به تېرو او پیغمبران چې راغلي دنیا ته دې دپاره دي چې زناور ده او انسان دی د دې پیژنګلو یو ته کړې ده چې د انسان زندګي تېرول او د هغې بودوباش هغه جدا ده او د انسان زناور چې کوم دی دا جدا ده دې لاړه هغه ځای ته او دغه خلکو سره چې کوم دی ملاقات وکړو د هغې حالات دی ولیدل د تبلیغ یو اصول دی او یو قاعده ده د جنگ په دوران کې هغه دا ده چې صیبه کله چې تو یو کافر قوم ته سره مقابل شي که نه نو اول به هغې ته د ایمان دعوت ورکړي تبلیغ به ورته کوي چې صیبه ایمان راوړئ هغې به ایمان طرف ته د هغې رغبت پیدا کړي که چېرې هغې ایمان راوړه خو بس ټیک ده هغې سره بیا جنګ وغیره نشته که چېرې هغې ایمان راونهړو نو بیا شریعت دویم شرط دا راګوري چې صاحبه تاسو به جزیه ورکوئ مسلمان ملک له به تاسو بیا څه ورکوئ جزیه به ورکوئ همدلته اوسېږئ لیکن ستاسو چې څومره پیداوار کېږي او څومره د هغې جزیه دا به مسلمان ملک او د هغې بیت المال کې دا به جمع کوئ او دریم آپشن دا دی چې صاحبه که ایمان هم نه راوړئ جزیه هم نه ورکوئ نو بیا به جنګ ته تیارې نو بیا به ورسره څه شي کوي بیا به ورسره جنګ کوي نو ذوالقرنین بادشاه چې کوم دی د یو ځل مغرب طرف ته لاړو سفر یې وکړو د خپل رعایه او حالات یې معلوم کړل او بیا لاړو مشرق طرف ته او هلته یې د خپلو رعایه او حالات معلوم کړل زما په رعایو کې څنګه حالات دي او څنګه خلک یو دریم سفر یې دی چې هغه بل طرف ته دی چې په هغې کې د یو ناشنا مخلوق سره د ذوالقرنین باچا
ملاقات کیږي او هغې مختلف واقعات هغه بیا انشاءالله مخکې را روان دي. دلته په دې آیاتونو کې د دې 2 سفرونو تذکره قرآن دا کړی.